خپل اصل نظریه باندې ګورئ. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دي بارك دي कि मौलवी से न कहो आम मुर्दों की तरह चागी तो आम मरी पसंद मवे बल्कि वो लोग जिंदा है लेकिन तुम नहीं जानते कि जोंदे दे मगर तासु पदी बांध न पूही गए कि किस तरह की जिंदगी है। वहाँ की जिंदगी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकते। मौलवी से मोहतरम दीवाई इस हयात के इदराक के लिए ये हवास काफी नहीं है। मौलवी से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपल कब्रों की जोंदे लेकिन माँ होता तो पता न लगी पता वही न लगी कि जमा उसका अकल दागी इदराक न शिकवले। मौलवी से मोहतरम दा मुफ्ती शफी से अब्दे मौलवी से मुंगा हर खबर चिकऊ द किताब रबको दगशान तफसीर ने इबारत हुआ या स्था नंबर चिराशी तकलयू उर्दू रिसाला पेश के बल उर्दू रिसाला पेश के तफसीर दे चरता उनोय। मौलवी से दा जमा सर मुआलिम उल इरफान दे मौलवी से मोहतरम तफसीर दे और दा जमा सर पिंजलसम तफसीर दे मौलवी से मोहतरम दीदलता मौलवी से देखो गोरा दीदलता निकले दे दगा आयत लान दे मगर शहीद को अगले जहां में आला तरीन जिंदगी हासिल होती है। मौलवी से दा शहीद दुनियावी जो खत्म से लेकिन बरज़खी आला और मिला उस मौलवी से नहमदुल्लाह व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आखिर में जितना कम हमारे कुरान हमारे पेश करा वला तक़ूलु लिमन युक़तल दगा है इबारत का जमन गुवायो इस्तान दरे की हयात दुनियावी पेश देखा हयात बरज़खी जमादा देखा गाइड दे माशाअल्लाह तो पता नहीं कि तमाम से बात लग जाएगा जान बात लग जाएगा हदा खैर अगर तता गुनाह ना बल بالحقيقيه من से توجه شمل से بالحقيقيه بالحقيقيه بیا دی وای جمال تونه دې ولې شي پین دې دا ته ودان غتی واسم دیو جمال ولې شي بل ما شمال افلام او تنوین نه جمع معرفه مع دا استان عقل کوم استان عقل کوم بیا معرفه معرف ذکر دا هغه ته نه کړی ایو خبره دی وکړه دیو دې چې ولا تقول ما قال چې کوم آیت ته بشره ده نو مثل استان د دین افسر استدلال سې کیږي نه ځکه د دې مراد د ژوند د شهدا مبارک دي شهدا او ژوند تفسیر مسلم شریف کې به اسلام کړی دی شهدا او ژوند مراد دې آیت نه مراد نه چې د قبر کې ژوند دي مراد یې جنت کې ژوند دي چې کله شهدا په جنت کې ژوند دي انبیا په طریقه ولا په جنت کې دا زما دلیل دا او روایت مخویل د دلیل دوشو او ان شاء الله تنور مدد د دلایل دا زما د استانه دي او دا کوم حواله د زما لپاره ویل دي ها اغه نرسته مریض یو عجیب خبره بوله کړه دا مفردات مراغي مریض وایي یو ناشینا خبره نه علم راغی ویلګه قتل جسمی کا روح جسم قتل کا روح قتل جسم چنانچه زندہ بھی جسم دا مفردات امام راغب دے قتل اصل القتل ازالة الروح عن الجسد دیو قتل یا نکسور کا اس کا قول سن خدای ما ته جدا اور ما دے مفتی سے محترم مشک سڑے خبر ما اٹیم راگی دیو اصل القتل اصل معنی دا ازالة الروح عن الجسد لگی ولی سے دا جسم مقتول نہیں جسم مجروحی قتل لگی روح دا جسم نہ جدا شي دا مفردات امام راغب وګورا قتل او دا جرح معنی لنه دا متکلم اسلام غیر رستو اگر سمجھ لو استاب دی آیت باندې تفسیر القرآن بالقرآن کوما آیت نمبر 1 تعالی جو ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات مسلم شریف حدیث بتا ولا تقول لمن يقتل دما بٹن کی خبر ولے ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آیت پیش کړل سیدا دیم چې دغه مراد ولكن لا تشعرون دا متشابهاتنا تفسیر پال عمران کې عند ربهم يرزقون عند ظرف مبهم یا نه تو قرآن کې موجود شهدا کم ذکر دي عند تفسیر قرآن د شهید د حیات دریز په تفسیر کړي سورۃ یاسین کې الله وایي د ذکر چې حبیب نجار شهید شو قیل ادخل الجنه هغه د جنت داخل جا تفسیر عثمانی پتہ کہ ادھر شہادت واقع ہوئی ادھر حکم ملا فوراً دہشت میں داخل ہو ماشاءاللہ او بیا مدارک فلما دخلوه قالت داخل سے جنت دا او دا رنگ بیا تفسیر عنوان ہوئی اما دخوله هر چې دخول د حبیب نجار دی دا دیو دخول روحه الجنه روح دخول الجنه دا دیم آیات الشهداء في حياة القرآن سلام يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي في آياتكم شهداء النفس نفسنا مطمئنة دي كانت دي جدين بيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أو شهيد بجنتك أنبياء بدرق ولا بجنتك استاد آيات مش نظام سما دليل
تدریاتونه تفسیر دام دما دلیل مسلم شریف روایت دام دما دلیل دا تبور اس باندې پیش کړي او دا والے دې ته لږ توجه وکړه ذاته کې ولا تقول من يقتل من څه جواب نه دی هغه متکلم دا ولا تقول دا نه دا خصوصا تصور نو نفس استدلال صحیح نه دی دا جواب ته ما شاء الله جواب نه کړه حضرت تاسو نه دي او کدی باندې یقین نه راځي دا تفسیر عثماني دا د ادھر شهادت واقع ہوئی ادھر سے حکم ملا فوراً بیشک میں داخل ہو جا نور اتم دیکھو بات کا کوئی شخص علم و فضل میں کتنا ہی فائق کیوں نہ ہو صحابہ سے نہیں بڑھ سکتا اور جب یہ اصول ہے کہ قول صحابی بھی اگر حدیث رسول کے معارض ہو تو حدیث کے مقابلہ میں اس قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیا مطلب تو سوچے جس حدیث کے خلاف صحابہ کی بات نہ سنی جاتی ہو تو ان کے خلاف بات میں کسی بزرگ کی بات کیسے سنائی جا سکتی ہے بزرگان خبر ہے کہ صحیح حدیث مقابلہ کی صحابی قول حجت نہ دے سرفراز خان سب دستے اتمام البرهان دام نہ جانے جا هذا بريده نمبر 2 دا چې اوس دا خپل بريده دا دویم شهید بل دی شهید ژوند دی مړ به وطن وي مولوی صاحب شهید ته باندې عام اموات په شان باندې دی حواله برزخ کې ژوند دی په قبر کې حیات دنیوي نشته دا لپاره دی والشهید میت والشهید میت ويو على وقت شهید میت څنګه شي شهید کافر والا عبارت نه مګنه صبر کې دا میت په اعتبار د برزخ یا په دنیا جواب میت لان المقتول میت وکیل کنه میت په اعتبار د برزخ یا میت په اعتبار د دنیا وکیل تاسو څنګه تمام نمبر ما راځم د خپل نمبر پولیس جواب ورکړي پولیس دا څنګه چې دا میت په اعتبار د برزخ یا په میت اعتبار د دنیا وضاحت وکړه تاسو چې شهدا اطلاق د موتابه کیږي مطلب می دا دی نوی تعالی سره پولیس تاسو مطلب می دا دی پولیس چې دا میت اطلاق د په حیات برزخی یا په حیات دنیوي دوه ټوکر پسې جواب نه راکړي زهر کوشش اوس دا چې دلته دی ځل کې شمار حساب دلته چې ورشي دي کنه چې وای شي ته مته چې دا واست مې یا ټیم څنګه بل تر کې جواب ورکړه ها دی والشهيد ميت لأن المقتول ميت بأجل عند أهل السنة والجماعة السنة والجماعة كنسبان دي والشهيد ميت أجعل السنة والشهيد ميت المعلمين كده جسوك والشهيد حي وإذا أهل السنة ميت وضع وعلى على المحيط البرهاني نمبر 2 دیو یا بنی آدم والشهید میت اے بنی آدم شهید ور میت دے بعجله دی وجنا لان غسل الميت تطهير له حتى تجوز الصلاه عليه بعد غسله ته ما کی پورا خبر عبارت راوړي خبر دغه دا چې شهید باندې اطلاق د میت کی دا میت دی ولی دغه دې باندې نوز د جنازې کیږي او بیا ما پورا د میراث تقسیم کی وغیرہ نمبر 3 ولا شك أن درجته كانت فوق درجة الشهداء إنما وصفهم بالحياة في حق أحكام الآخرة دیوچ د حیات ګل برزخی د دنیا مینه څنګه چې مفتی فرید صاحب لیکي دیوچ مخکوي مکه چلا ترى الى قوله تعالى بل احياء عند ربهم يرزقون دی آیت استدلال کوي په حیات برزخی باندې مریض تحریف کوي په حیات دنیوي باندې فاما في حق احكام الدنيا فالشهيد ميت سبحان الله اما في حق احكام الدنيا فالشهيد ميت مرده یو کافر حواله پیش کا اهل سنت میں تو پیزا حواله خود ما زار معنی اوس مخ ته تصویر نه چې جواب کومه ته متوجه شوم سي اوس ما چې دا رقم جواب داو در کړی دا هغه کوم باندې شیخ داده چار پر دې بشر باندې مونږ سره بیا ورسره پته نه لګي هر پر دې بشر باندې ورود د موت بر حق ده دا د مال داوی وړ مرته ان شاء الله خپل داوی یو شیخ ثابت کوم نه دا نمبر 1 شیخ نمبر 1 دی او دا خو عام دی مونږ سره بیا په خندا شو دی وای نکسو اتفاقی دی اتفاقی دی وای كل نفس ذائقة الموت سورة الانبیاء دی هر نفس باندې ور ورود د موت بر حق دی داوی شیخ دا دی كل شيء حالق الا وجهه
آیت نمبر 3 کل نفس ذائقۃ الموت. آیت نمبر 4 کل من علیہا فان. آیت نمبر 5 یا کل نفس ذائقۃ الموت آل عمران. ثم انکم بعد ذلك لمیتون انک میت وانهم میتون. اللہ يتوفى الانفس جمع رب الله لنرزق فان التقوم الخالدون ما تكون يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة. اگر لا مضبوط پیٹو دی بڑی عمر میں جانے سے پکے ہر فرد بشر مالی. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مرنا تفرق مرنا سره ملاوی دا 10 آیتونه په دې باندې دي هر پر دې بشر باندې ورود د موت برابر. اوس تخصیص بعد التعمیم کوما انبیاء باندې هم ورود د موت کیږي. آیت نمبر 1 ان کنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت لفظ د موت او یعقوب حضرت یعقوب السلام پیغمبر فلما دلهم على موته. مولوی صاحب خان وعدت کا شان دی وکی چې دغه شان دی مفید سوالات پکې. مولوی صاحب محترم نمبر 1 مولوی صاحب وایي چې دا آیت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دا د شهداو په باره کې دی. نمبر 1 مولوی صاحب محترم واقعا مشهور ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زهر ورکړیو هغه خزي هغه په بنیاد هغه اثر په نبی علیه الصلاۃ والسلام په جسم کې وو. دا هغه بیماری په وجه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شوی دی. پیغمبر علیه السلام شهید دی. چې پیغمبر د لپاره حیات ثابت شو پیغمبر د لپاره به هم ثابتېږي. مولوی صاحب محترم پیغمبر شهید هم دی. بیا دا زما سره مولوی صاحب ارشاد المفتیین مولوی صاحب محترم دی دلته لیکي صفحہ نمبر 74 کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات ہے. مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات ہے. مولوی صاحب بیا لیکي دغه حیات مولوی صاحب شهدا کی حیات عبارت النص سے ثابت ہے جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے. مولوی صاحب دلالت النص سے ثابت ہے. مولوی صاحب محترم دا کتاب ارشاد المفتیین صراحتا لکلی دی. مولوی صاحب محترم استغفر الله ربي من كل وهم. مولوی صاحب محترم حبیب الله جان سے دا کتاب تو مشهور نه پیژنې. مولوی صاحب تبصر وای بل مولوی صاحب محترم حمید الله جان سے محترم سے مولوی صاحب زده دي تعارف ته هم راغلی. مولوی صاحب چې هم دا چې وسیو مولانا پیژنې بل څه مسلمان شخصیت پیشوا چا ویل چې ته ما خپل عالم راوړې. مولوی صاحب دا قسم نه نبی صاحب نه مانی دا الله نه مانی دا پیغمبر نه مانی دا یو مسلم قسم ما وعده راوړې. گستاخ ولی کیان مسلمان دا مولوی صاحب خبر دې روکم. مولوی صاحب بل شي زمام ګوره ته چې خبرې کې زما یو ملګری خبرې نه کوي زه چې کوم ته وایي ته حواله غلطه وینو حواله ولې ته نه پوهېږې اصله ده زه مولوی صاحب څه وایي مولوی صاحب خبرې کې بس تاسو باندې زلالت چې زموږ سره لکه سوال یې مې مولوی صاحب محترم صبر دویم مولوی صاحب محترم دلته ذکر کو د حبیب النجار واقع. مولوی صاحب محترم دی وایي چې هغې ته ویل شي قیل ادخل الجنه. مولوی صاحب محترم دی قیل ادخل الجنه نه لږ مخکې هم لاړ شه قرآن نیم مه کړ کوه ولا مولوی صاحب زما خبرې ته غوږ شه. دی قیل ادخل الجنه نه پس یو ټکي ول مخکې شه قاله اوس دلته قاله راغلی دی. مولوی صاحب محترم لږ به بیا وروسته هم لاړ شي چې هلته راځي. مولوی صاحب محترم وجاء من اقصى المدینه. مولوی صاحب محترمه رجل یو رجل راغی. مولوی صاحب محترم مولوی صاحب دا رجل دا عبارت د روح عن الجسد نوی نه کې صرف د روح نوی. مولوی صاحب ماشاءالله مولوی صاحب ته چې وایي روح جنت ته لاړ شي قرآن کې ټکي دا سړي دپاره استعمال شو او دغه رجل مولوی صاحب دا روح مع الجسد وي. مولوی صاحب ځان له نه وي ښه. مولوی صاحب ما ته متوجه شه حواله خای مولوی صاحب خپل دې استدلال باندې حواله وخای په کم چې تا سره اوس تفاسیر نشته. مولوی صاحب کدي تفاسیر مولوی صاحب لږ صبر درته ښیم دا راته وایي چې دا رجل دا روح مع الجسد ته ویل شي او کنه صرف روح ته رجل د مخ ژوندې او د قیل خلجنه ورستو قیل ادخل الجنه نه مخکې څه دی یو آیت قال يا ليت قومي يعلمون. صبر دا مدائب لما دخل الجنه مولوی صاحب جنت داخل شي رسل او ارمانه کو يا ليت قومي يعلمون. جنت ته څوک داخل شي روح د شهید څنګه د مخلوق روایت کې ذکر شوی مولوی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مشهور حدیث دی مولوی صاحب چې دا قبر دا د جنت د واقع شوی او دلیل جواب کوم په استدلال کې وایي صبر مولوی صاحب نبی اسلام مشهور حدیث ته تبلیغی ذات هر ځای کې وایي چې مولوی صاحب د قبر
دا د جنت د باغچهونه او باغچه ده دلیل یې بتائی مولوي صاحب صبر زما دلیل یې خبره بتائی مولوي صاحب زه چې خبرې کوم خبرې مکو دلیل یې بتائی کندنه یو کنده د مولوي صاحب محترم بل مولوي صاحب په کتابونو کې مولوي صاحب جوابونه راکوي ګوره چې کوم مفید وي زه دله جواب در کوم ته هم راکې مولوي صاحب ستا په کتابونو کې مولوي صاحب بار بار ستا په جوابي دعوا کې هم ذکر دی د اعاده لفظ خود ساخته لفظ د اعاده دا راته وضاحت وکړي مولوي صاحب ګوره دی خو خان د مولوي صاحب مولوي صاحب لږ برداشت پیدا کړه مولوي صاحب مشران عادت مکو دی خو وښه اوس مولوي صاحب ته چې دا هر ځکه دا عادتن وای آیا د عادتن مراد مولوي صاحب محترم عادتن مراد ستا حکم عادي دی که قانون د الله تعالی مراد دی که چېرته قانون د الله تعالی مراد وي مولوي صاحب محترم بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه ویلي دی فتعاد الروح الى جسد مولوي صاحب محترم روح واپس کول شي جسد ته دا ستا د اولنۍ خبرې جواب چې روح نه واپس کېږي زما او ستا موضوع دا اعاده الروح نه ده خو جواب مې دله درکړو دویم مولوي صاحب محترم که چېرته ستا مراد د قانون د الله تعالی وي نبي علیه الصلاة والسلام څنګه وفرمیل الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوي صاحب محترم الان کې الله پاک فرمایي وما ينطق عن الهوى بیا مولوي صاحب محترم که چېرته ستا مراد دغه حکم عادي وي بیا د حکم عادي څلور قسمونه دي ساده پښتو کې منطق اصطلاحات عربي پرېږده صرف په پښتو کې که په پښتو کې نشي ویلی مولوي صاحب خپل په ګجرو کې ووایه مولوي صاحب که په پښتو کې نشي ویلی په خپل په ګجرو کې ووایه منطق اصطلاحات عربي عبارت پرېږده چې آیا ستا مراد د عادتن نه پښتو کې وایه ګجرو کې وایه قانون د الله مراد دی که نه حکم عادي دی که حکم عادي دی څلور اقسام به درته معلوم وي پښتو کې وایه مولوي صاحب نور خبرې پرېږده او مولوي صاحب محترم زه درته بار بار حواله جات در کومه په یو تفسیر مې مولوي صاحب محترم درته 15 حواله جات د یو تفسیر نه مې درله پیش کړله چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مولوي صاحب محترم بل احیاء چې دوی ژوندي دي دا ژوندون به څنګه وي بالجسم حقیقت د دنیا د حیات نه اعلی 15 تفاسیر مې پیش کړو وسره مولوي صاحب شماروا دویم دلیل د قرآن مجید نه مولوي صاحب محترم دویم دلیل دا زما سره د قرآن مجید نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات مولوي صاحب محترم د دې آیت لاندې مولوي صاحب تفسیر قرطبي جلد نمبر 4 او صفحه نمبر 249 کې لیکي مولوي صاحب محترم وان حیات الشهداء محققه مولوي صاحب محترم دا حیات د شهدا د خوازین مولوي صاحب محترم په دې کې د چا شک شوبه نه کیږي مولوي صاحب بیا مولوي صاحب محترم وختي خبره وکړه چې د مشرانو کتابونو کې دا لیکلي ده هغه لیکل ما چې مولوي صاحب پرېږدم یو څو اعتراضات به وکړي دغه اردو فتح رسالې به ختم شي بیا وروسته به ګورو چې دوی به څه وایي دا هم یاد ولرئ چې کوم کتابونه مولوي صاحب محترم اول پیش کړی و مونږ صرف نه پیش کړو مونږ وایي پرېږدي چې دا ختم شي دی به اوس دوباره هغه کتابونه پیش کوي او هغه خبره به دوباره کوي او تحصیل د حاصل به راځي او الحمدلله مولوي صاحب چې څومره کتابونه تاسو اینه 120 130 یو کتاب به هم نه پاتې کېږي صرف ګورئ دلایل به ورکوم مولوي صاحب محترم وان حیات الشهداء محقق مولوي صاحب محترم حیات الشهداء دا محقق دی مولوي صاحب محترم دا چا لیکلی دی تفسیر قرطبي نمبر 1 نمبر 2 مولوي صاحب حاشیه الساوي مولوي صاحب محترم دی هم د آیت لاندې جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 333 کې دی لیکلی مولوي صاحب بالحیات الحقیقیه دا حیات حقیقی دی مولوي صاحب مولوي صاحب حیات حقیقی دی مولوي صاحب دیوبندي مولانا دی مولوي صاحب محترم تفسیر دا چا دی ابن العربي مولوي صاحب محترم هغه لیکلي دي جوابات وکړه مولوي صاحب محترم صرف د اردو رساله در سره ختم شو وزمون نواب او خنت واخل مولوي صاحب محترم بیا دا زما سره مولوي صاحب محترم تفسیر قاسمی دا تفسیر قاسمی نمبر 4 مولوي صاحب په دغه یو آیت باندې ولا تحسبن الذين په دې یو آیت باندې مولوي صاحب دی سوال بل احیاء هم احیاء فوق مولوي صاحب محترم دی وای دا حیات دسې دي چې احیاء مولوي صاحب متوجه شه مولوي صاحب دی وای فوق احیاء الدنيا مولوي صاحب محترم دا دسې زندگی ده چې د دې دغه زندگی دا د دنیا د زندگی نه هم اقوا ده مولوي صاحب محترم ماشاءالله مولوي صاحب صرف دومره نه وای چې د دنیا د زندگی نه اعلی د ستا په شان داسې نه کوم چې لزل دي دغه یو کتاب اوچت اردو عبارت پیش کړي دا بل کتاب لاندې هم لیکلی بل مولوي صاحب محترم حقیقیت مولوي صاحب چې دا حقیقي دی دا زما سره مولوي صاحب تفسیر الحداد مولوي صاحب محترم دا تفسیر نمبر 5 مولوي صاحب دی هم دلته صراحتاً ذکر کړی دی مولوي صاحب محترم سماهم احیاء لانهم یاکلون مولوي صاحب محترم دی حتی دا زمون دیوبندي مولا هم نه دی مولوي صاحب محترم دا
تفسیر دی په خوب کې لیدلی وي وګوره مولوي صاحب صراحتا تفسیر الحداد جلد نمبر 2 او په صفحه نمبر 174 کې لیکلی دی چې دا انبیا او شهدا ژوندي وي حیات جسماني وي حتی چې دوی خوراک هم کوي مولوي صاحب